هغه ټولو ماشومانو او ماشومان چې په میټریک اگزام کې ښه نمبر یې اخیستی هغوی ته سلام کوو، خیرای تحسین ورته پیش کوو او مبارکي ورته وایو. کومو ماشومانو چې نمبر یې کمې راغلی دي همت یې نه بایلي او راتلونکي امتحان ته دې تیاري وکړي. په دې هکله باندې دې وخت کې د پېښور بورډ او بیا د پېښور بورډ د سیکرټري مهدي جان صاحب اقدامات هغه خو هم د ستایلو دي چې 41 سال بعد په پېښور بورډ کې دغه چینجز رالل او دې پورې چې کوم ریزلټ ووته ګیله صرف دغه ځای کې و چې ریزلټ لیټ شو وزیر اعلی صاحب ټیم نه دی ورکړی، ټیم ورکړي د هغې نه پس په ریزلټ وي. خو نور چا داسې شکایتونه ونه کړل چېره پلانکي سکول ته توجه شوه پلانکي سکول ته توجه شوه. د هر ریزلټ نه پس چې کوم دی د هر ریزلټ نه پس دا خبرې کېږي چې دلته غټ غټ سکولونه دي او په زرګو پیسونه اخلي د هغوی ریزلټونه د هغې پکې پته ولګېدله د هغوی پوزیشنونه مخې ته رالل نو دې پورې چې کم چیکنګ شوی دی او کمې نمبرې ورکړې شوي دي نو په هغې باندې نجي سکولونه خو هم ښه تاثر وښایي او سرکاري سکولونه یعنې د ګډي حمیدګل یو ماشوم د 1000 نه زیاتې نمبرې اخیستې دي نو د سرکاري سکولونو هم زیاتره چې کوم دی نو ډېر ښه ریزلټونه راغلي. خو زه دلته کې 400 کې د نجي سکولونو د یو دوه ذکر کوم چې هغه د سپیرټ سکول دی هغې کې زموږ یو صحافي ورور محمود جان عمرزی بچی چې کوم دی 30 نمبرې کمې کړي دي په 600 کې او 500 نمبرې اخیستې دي. دا 30 نمبرې د دې نه څنګه کمې شوي دي کمې غلطۍ کوتاهۍ کړي دي. خو دغې ماشومې په سرکاري سکول کې تر 8مه پورې سبق ویلی او د هغې د قابلیت چرچې د مخکې نه غږېدې د داخلي نه مخکې د سپیرټ سکول کې او بیا د سپیرټ سکول استادانو د هغوی سره هغه خواري برقرار وساتله او هغه ماشومې نمبر یې واخیستی نو په دغې نمبرو کې هېڅ قسمه شک نشته نه د محمود جان عمرزی دومره ورته وس شته دی. بیا په دغه سکول کې نورو ماشومانو هم ډېرې زبردستې نمبرې اخیستې دي نخم کې د 500 نه برابره دي ټولې او دغه شانتې د 1000 نه بره په 10م کې دي. نو د سپیرټ سکول کم چې په تنګي روډ باندې دی د هغې ډېرې زبردستې نمبرې راغلي دي. د هغې انتظامیې ته او په خاصه توګه سجاد خان تورنزی ته هم مبارکي وایو. ورسره ګرانو کتونکو د تعلیم بېتاج بادشاه ورته موږ دا واسې وایو چې یاره 27 سال زړه تجربه لري په دې 400 کې چې کله موږ وی د پیریانو ژبه یعنې شارټ هینډ کمپیوټر چا نه پېژنده DIT یعنې کم اونري یعنې سکیل تعلیم چې دی نو حمدالله جان صاحب چې څه تعارف محتاجه نه دی وختن په وختن ورسره موږ انټرویو هم کړي د غیزاز هم موږ حاصل دی د هغه سکول ICMS ډېرې زبردستې نمبرې راغلي دي او خپل هغه روایات برقرار ساتلی دي کم چې د 26 کالو نه هغه را روان دی. هغه سره په سکول کې چې کوم ماشومانې دي نو زیاتره د هغه د شاګردانو بچي دي چې د هغوی پلارانو د هغوی میاندو هم د هغه سره شاګردانې پاتې شوي دي نو په هغه باندې یو ډېر لوی اعتماد دی او موږ د ریزلټ نه مخکې هم ویلو چې راتلونکي ریزلټ به ورته ښایو نو انشاءالله حمدالله جان صاحب سره چونکې زموږ ملاقات نه دی شوی ټلیفون هم ورته نه دی کړی د ویډیو په ذریعه ورته مبارکي ویم او دا د ستا د محنت وجه ده ستا د خدمت وجه ده ستا د لګن وجه ده چې ته دغه ماشومان خپل بچي ګڼې او کومه خواري ورسره کې نن تا ته د هغې اعزاز او د هغې صله چې کومه ده هغه د دغه نمبرو په شکل کې میلاو شوله. نو زه په دې موقع هغه سرکاري سکولونه چې ښې نمبر یې اخیستې دي هغوی ته هغوی استادانو ته مبارکي وایو. نور نجي سکولونه هم دي زمونږ پکې نفیظ الله صاحب طاهر امین صاحب فواد صاحب داسې نور ډېر چې زمونږ هم ډېر خیال ساتي د هغوی سکولونه هم دي هغوی هم ډېرې ښې نمبر یې اخیستي. خو د دې دوه ذکر مې په دې کو چې دې وخت کې 400 کې هغوی د 400 نوم چې کوم دی نو هغه روښانه کړی دی. نو انشاءالله مزید د نورو سکولونو صورت حال ورته هم ښایو چې د هغوی څه پوزیشن دی. خو د دې ویډیو مطلب مې دغه و چې هغه مسکان ماشومه زموږ بچی ده
هغې ته مبارکي، د هغوی والد صاحب ته مبارکي، سجاد خان تورنځی ته مبارکي، حمدالله جان صاحب چې زمونږ هم استاد دی هغه ته مبارکي، دا نورو ته مبارکي او نورو سکولونو هم سره خبرې کوم د هغوی رزلټونه هم ته ښایي. ډېره مننه.